بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته د هغه ښځو باره کې معلومات درکو د کومو ښځو چې طلاق وشي، یعنی هغه ښځې کومې چې واده وکړي او د واده څه وخت پس یې طلاق وشي، د هغې وجې او نقصانونه به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې بیانو. خو د هغې نه مخکې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبو کړئ چې تاسو ته زموږ نورې ویډیوګانې په وخت دررسي. کتونکو په پاکستان کې په سپریم کورټ کې د 50,000 نه زیات کیسونه د طلاق په دې وخت کې رجسټر دي او دا کیسونه ورځ تر ورځه زیاتیږي. د پښتو ټي وي چینل په دې باندې لږ تحقیق کړی دی، هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو. کتونکو د طلاقونو لومبۍ غټه وجه دا ده کومې جینکۍ چې د کوره وتښتي یا کوم خلکان چې د جینکو دپاره خپل کور پرېږدي او واده وکړي، د دغې خلکو طلاقونه زر کیږي. نو ځکه چې په دوی سترګې پټې وي او واده وکړي بغیر د دې نه چې د یو بل د خیالاتو او خواهشاتو نه خبر نه وي، کوم چې بیا راتلونکې زندګي د خفګان ذریعه جوړه شي او دا خبره طلاق ته ورسي. کتونکو دویمه غټه وجه دا ده چې مور پلار د یو جینۍ یا خلک په جلدی کې واده وکړي او د هغوی د خاندان یا د خلک یا د جینۍ باره کې تپوس ونه کړي، نو دا واده زر د طلاق سبب جوړ شي. کتونکو دریمه غټه وجه دا ده چې یو بل سپک او د ځان نه کم ګڼل، یعنی کتونکو کله چې د یو خلک او جینۍ واده وشي نو د جینۍ خواخ یا د هغوی کور والا هغه جینۍ ته سپک ګوري او تانې ولا ورکوي او جینۍ له زندګي په غذاب کې، نو چې کله جینۍ تنګ شي نو د دې واده اخیری انجام هم ډیر بد وي او دا واده هم زر طلاق ته ورسي. کتونکو څلورمه غټه وجه دا ده چې خاوند د ښځې خیال نه ساتي او عزت یې نه او ضرورت یې نه پوره کوي او د ځان نه یې کمه ګڼي، نو دا واده هم په طلاق ختم شي. کتونکو پنځمه غټه وجه دا ده کوم سړی چې نشی وي نو هغه سره هم ښځه وخت تیرول نه غواړي. د نشی سړي مثال لکه د یو بیمار یا د پاگل دی، هغه سره چا هم فکر نه وي، هر وخت په نشو کې ډوب وي، نو دا واده هم طلاق ته رسي. کتونکو شپږمه غټه وجه دا ده چې خلک یا جینۍ بل څوک خوښ کی، یعنی د خلک چې ښځه وي او نور جینکو پسې ګرځي یا جینۍ چې د خپل خاوند نه بغیر بل څوک خوښ کی، نو دا واده هم زر طلاق ته ورسي. والدین ته پکار دي چې هغوی د خپلو بچو رشته په جلدبازۍ کې نه کوي او خپل بچي د واده نه مخکې واده ته تیار کی او هغوی ته ووایي چې د ښځې یا د خاوند به څومره عزت کوي. هغوی ذهني طور واده ته تیار کی او ښځې خاوند ته هم پکار دي چې د یو بل په غیبونو پرده واچي او خپل زندگی د قرآن او سنت په رڼا کې تیروي، نو دغه ودونه به همیشه کامیاب وي. کتونکو د نور داسې قسم ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبو کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.